کنه په صحابو کې د قران کریم حافظان موجود او داسې حافظان موجود وو. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ یو ځل تلاوت کولو، حدیث مبارک کې راځي، د بخاری روایت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وروړو، نو هغوی زر د قران کریم تلاوت بند کړو. نبی علیہ السلام ته او فرمایل چې اے ابی ابن کعب اقرأ القرآن، د قرآن تلاوت کوا. ناغی ارزو کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم قرآن خو پتا باندې نازل شوی دی، زستا سو وړاندې څنګه تلاوت وکم. نو به ذهن کې رااله چې نبی علیہ السلام خو اسې حکم نه کوي، کې دې شي حکم خداوندی شوی. نو به تاسو کړو اسمانی الله سمانی، آیا الله ذاته زما نوم اغسته دی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الله سماکا، چې رب ذوالجلال ما ته حکم کړی دی چې ابی ابن کعب ته وایا چې نن ته د قرآن تلاوت وکا، او ما ته حکم کړی چې اے محبوب نن به ته د دې تلاوت اورې. په امتیانو کې داسې خلق موجود دي چې پیغمبر علیہ السلام ته حکم کیږي چې نن هغه ته وایه تلاوت وکا او ته وره. دا د قرآن په برکت سره الله صحابو ته داسې عزت او احترام ورنصیب کړو. هارون رشید یو ځل امام مالک رحمه الله ته یو عرض وکړو، خو ستاسو خوښه وي نو زه به ستاسو دا کتاب موطا امام مالک په ټولو شعبو کې او په ټولو دفترونو کې حکم به جاری کم چې دا به هر ځای کې پروت وي او خلک به د فایدې اخلي. امام مالک رحمه الله او فرمایل چې نه چې داسې تاسو مه کوئ، وجه دا ده چې الله جل شانه چې کم کتاب د قرآن دا مقام الله کتاب الله ته نصیب کړی دی چې په هر دفتر کې او په هر مقام کې قرآن پروت وي او خلک ته رهنمایي حاصلوي. در دې پورې اکابرینو زمونږ او ستاسو چې دي د قرآن کریم د حفاظت هغه ذمہواری ادا کړې ده. قرآن عظیم الشان کې یو واقعه الله جل شانه بیانوي. حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام په یو کلی باندې تیرېدل. هغه کلی ته ویل کېږي انطاکیه. هغې نه مطالبه وکړه چې مونږ ستاسو میلمانه یو او زمونږ څه اکرام وکړئ، مونږ له روټۍ راکړي. نو هغوی د میلمستیا نه انکار وکړو. نو قرآن عظیم الشان کې په دې الفاظو باندې ذکر شو فابوا ان یضیفوهما، انطاکیه ښار والو د دې دواړو پیغمبرانو د میلمستیا نه انکار وکړو. نو چې کله دا آیاتونه نازل شو د انطاکیې د ښار خلق رالل نبی علیہ السلام لا چې موږ ته یو مسله ده، د قیامت د ورځې پورې به د قرآن تلاوت کېږي او خلق په زمونږ متعلق په وی چې د انطاکیې د ښار خلکو د پیغمبرانو قدر نه دی کړی او موږ به ډېر زیات بې عزته شو. نو مهرباني وکړئ د دې فابو په ځای باندې د دې با په ځای باندې تا لفظ راولا فاتوا ان یضیفوهما. نو ته فابو معنی دا ده چې د خلکو د پیغمبرانو د میلمستیا نه انکار وکړو، او د فاتوا معنی دا ده چې دغه خلکو د پیغمبرانو میلمستیا وکړه چې زمونږ عزت برقرار پاتې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکے شو چې دا د الله کلام دی، لا تبدیل لکلمات الله، او د الله په کلماتو کې هیڅ قسم تبدیلی ناراضي نو داسې نشي کېدلی. در دې حد پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن کریم د یو حرف ذمہواری عملی